محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. دا آیتنا مبارکہ دا واللسمی سپاری دا سورة الانبیاء آیت نمبر 78 79 او 80 آیتنا مبارکہ دی. سورة مبارک دا سورة الانبیاء دا نمنا واضح دا انبیاء دا نبی جمع دا او منگا خبر کردو چې دی سورت کی اللہ جل جلالہ دا مختلف انبیاء کرام و ذکر فرمائلے دے. دا بعض انبیاء کرام و ذکر اللہ تعالی اجمالا و مختصر الفاظ کی کڑے دا بعض ذکر تفصیلا کڑے. دا دین مخ کی آیت مبارکہ کی دا حضرت نوح علیہ السلام بیان اللہ تعالی فرمائے. من آیت مبارکہ کی اللہ جل جلالہ دا حضرت داود علیہ السلام او دا حضرت سلیمان علیہ السلام ذکر فرمائے. داود علیہ السلام هم دا اللہ تعالی پیغمبر او بادشاہ وقت او سلیمان علیہ السلام هم دا اللہ تعالی پیغمبر او بادشاہ وقت. داود علیہ السلام هغه والد محترم دے او سلیمان علیہ السلام زوی دے. پدی وړاندې دو آیاتونو مبارکو کې الله تعالی یو واقعي ته اشاره کوي چې حضرت ابن عباس رضی الله عنه په حواله سره تفسیر معارف القرآن ذکر کړی دا. دغه واقعیا په تفسیر سره حدیث مبارک نه په دې آیاتونو کې خالی اشاره شوی ده. په حدیث مبارک کې دا مختصر واقعا ده چې داود علیه السلام په خدمت کې دوه کسان حاضر شول. یو زمیدار او بل شپونو د ګډو ویزو سره ورکیو. زمیدار شکایت کو داود علیہ السلام په خدمت کې چې د دې کس د دې شپون بيزو او ګډو د شپې زما پټې خورلې. او اکثر تفاسیر او مفسرین دا فرمایي چې په دې پټې کې د انګور کړلو د انګور باغ زما د باغ چې دنه دا تعالی کړې خورلې. داود علیہ السلام چې د باغ قیمت معلوم کو چې څومره نقصان د زمیدار شوی او د غشونګي چې څومره ګډې یو سو دا ګډو قیمت معلوم کونو. دا ګډو قیمت او د باغ قیمت دا یو برابر. څومره نقصان چې د زمیدار شوی نو دومره د شپون سره ګډې ویځي وي. نو داود علیہ السلام په تاوان کې د شپون دا ګډې ویځي زمیدار ته ورکړي او چې زمیدار د نقصان ازاله وشي ځکه باغ چې کوم دی نو هغه ټول خراب شو او د شپې چې زناور ورغلی نو څوک ورسره ونه مکمل صفائی کړیو د باغ. او داود علیہ السلام فیصله وفرمایله ګډې ویځي زمیدار ته ورکړل شو کې 1200 روپۍ دغه سپارل شو. چې کله بهر ووتل په مخ په لاره کې په مخ باندې حضرت سلیمان علیہ السلام ورته. سلیمان علیہ السلام ته واقع معلوم کړ چې څه مسله دی چې دا څه مسله ده. داود علیہ السلام څه حکم فرمایلو دا حکم یې فرمایلو چې د تاوان د شپونکینې تاوان واخیستو زمیدار ته په تاوان کې د دغه ګډې ویځي هغه ورکړي. سلیمان علیہ السلام فرمایي زما په دې ذهن کې د دین یو ښه فیصله راځي که چېرې ما د ستاسو دا فیصله کړې نو په هغې کې د ستاسو دواړو به ډېر خیر و. بیا چې کله داود علیہ السلام د خپل والد محترم خدمت کې حاضر شو نو هغه ته یې وویل چې تاسو چې کومه فیصله کړې دا هم ټیک ده خو زما په دې ذهن کې یو فیصله راځي که چېرې تاسو هغه شان فیصله کړې نو په دې کې د دواړو ډېر مصلحت او د دواړو پکې ډېر خیر و. نو داود علیہ السلام ورته ویل چې هغه څه خبره ستا په ذهن کې راځي او خو په تاکید سره دې تپوس وکړو بار بار چې څه خبره ده ما ته ووایه. نو حضرت سلیمان علیہ السلام وفرمایل چې زما په ذهن کې دا راځي چې شپون ته د باغ حواله کوي چې دا باغ بیا وکړي
بوټي پکې وکړي او بوټي چې د هغې خدمت شروع کړي او د زمیندار سره چې کومې ګړې ویزې دي د دې نه فایده اخلي پید هم ترې نه اخلي وړی هم ورته خرڅوي که بچي مچي کېږي هغه هم دي چې کوم دی نو ترې نه خرڅوي او چې څومره موده کې دا باغ نه دی واپس هغه خپل حالت ته راغلی هغه عمر موده دی د دې زمیندار سره دا مال وي او شپونکی دی چې کوم دی د باغ خدمت وکړي چې باغ تیار شي نو زمیندار ته خپل باغ واپس کړي او شپونکی ته خپلې ګړې ویزې واپس کړي نو سلیمان علیه السلام یې زما په ذهن کې دا فیصله راځي چې دی د هغه عمره زمانه خدمت وکړي 6 میاشتو کې باغ تیارېږي او په کال کې تیارېږي هغه عمره زمانه د زمیندار سره ګړې ویزې وي او چې بیا کله دا باغ تیار شي خپل اصل حالت ته واپس راشي نو زمیندار نه د ګړې ویزې واپس شپونکي ته ورکړی شي او باغ د چې کوم دی واپس زمیندار ته حواله شي نو زمیندار به هم دغه ورځو کې چې کوم دی نو فایده واخلي او شپون ته په سزا کې دا میلاو شي دی به خدمت کوي او د ګړې ویزې ابد د سره ګویا چې امانت وي نو حضرت داود علیه السلام دا فیصله ډېره زیاته خوښه کړه او کسان ته آواز کو او خپل لومړنۍ فیصله یې منسوخ کړه او قاضي ته دا اختیار حاصل دی چې خپله فیصله ماته کړي دوباره دویمه فیصله نافظ کړي نو داود علیه السلام هغه فیصله نافظ کړه چې کومه مشوره حضرت سلیمان علیه السلام ورکړه نو په دې لومړي آیت مبارک کې دا خبره اوس خبره ده چې یو ځناور د چا فصل خراب کړي یا یو ځناور د چا جان ته نقصان ورسوي یا د چا مال ته نقصان ورسوي نو په شریعت کې د دې څه مسله ده نو په شریعت کې زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې ځناور که د شپې فصل خراب کړي او که د ورځې خراب کړي چې مالک ورسره وي مالک د سترګو د وړاندې د چا فصل خراب کړي یا د چا جان ته نقصان رسولی دی څوک زخمي کړي دي مالک ورسره دی بیا به د مالک نه تاوان اخیستلی شي او که د شپې وتښتېدو مال لکه څنګه چې په دې واقعه کې دي او دا خو خیر د داود علیه السلام د شریعت فیصله وه او زمونږ دپاره شریعت محمدي کې دا فیصله نبی علیه السلام فرمایلي حدیث مبارک نه ثابت دي چې جرح العجماء جبار حدیث مبارک دی د بخاري او د مسلم چې کوم ځناور په خپله باندې یو فصل مات کړي او یا د چا جان ته نقصان ورسوي مالک ورسره نه وي نو بیا په مالک باندې تاوان نشته او که مالک ورسره دی او د مالک په موجودګۍ کې د مالک د غفلت د وجې نه د چا فصل خراب کو یا د چا جان ته نقصان ورسوي نو بیا به د مالک نه چې دی نو تاوان اخیستلی شي یو مسله شرعي دا ده دې مسله شرعي د شریعت مسله په دې ځای کې دا ده چې قاضي یو فیصله وکړي نو دغه فیصله دی په خپله بیا ماتولی شي یا د ده فیصله بل قاضي ماتولی شي او که نشي ماتولی نو مسله دا ده که قاضي فیصله د شریعت مطابق کړې ده او درسته فیصله یې کړې ده نو دغه فیصله بیا بل قاضي نشي ماتولی او که دا فیصله د جمهور علماو او د شریعت د نصوصو نه خلاف کړې ده نو بل قاضي ته دا فیصله ماتول نه صرف جایز بلکې په هغه باندې واجب ده دا خبره په بل قاضي باندې دا خبره واجب ده چې د لومړني قاضي دا فیصله ماته کړي او د هغې خلاف بله فیصله د شریعت مطابق چې کوم دی نو هغه صادر کړي په دې واقعه کې د حضرت داود علیه السلام فیصله هم صحیح وه د شریعت د قانون مطابق وه چې بس نقصان چې څومره شوی و نو هغه عمره ګډې ویزې هغه ورکړی شي زمیندار ته دا یې تاوان او د سلیمان علیه السلام دا فیصله هم صحیح وه په دې کې د دواړو مصلحتو سلیمان علیه السلام په دې فیصله کې د دواړو خیر د دواړو مصلحتو نو الله تعالی په دې ځای کې د سلیمان علیه السلام د واقعي تعریف فرمایي د سلیمان علیه السلام د فیصلې تعریف فرمایي چې و داود و سلیمان اذکر قصة داود و سلیمان یاد کړه واقعه د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام اذ یحکمانی هغه وخت چې دواړو فیصله کوله فی الحرث په حال د پټي د حال په باره کې د پټي باره کې دواړو فیصله کوله د زمیندار د فصل د نقصان باره اذ هغه نفشت فيه چې داخل شوي په دې پټي د زمیندار کې غنم القوم ګډې بيزې د یو قوم چې کله دواړو د دې ګډو بيزو د دې فصل باره کې فیصله کوله نو وکنا لحکمهم شاهدین الله تعالی فرمایي چې موږ د دې دواړو د فیصلې نه خبردار موږ ته ټول حال معلوم ففهمناها سلیمان د دې فیصلې صحیح فهم او صحیح پوهه هغه موږ سلیمان علیه السلام ته ورکړې وه سلیمان علیه السلام ته صحیح پوهه ورکړې وه هغه د فیصله د الله تعالی ته خوښه وه او د داود علیه السلام فیصله هم جایز وه وکلا آتینا دواړو ته موږ ورکړی وو حکما حکمت د دین پوهه وعلما او علم د نبوت علم د وحي مو دواړو ته ورکړی وو بیا وسخرنا مع داود الجبال الله تعالی ورپسې دو آیتونو کې تقریبا الله تعالی د داود علیه السلام د معجزاتو ذکر کوي
د حضرت داود علیه السلام معجزات یو معجزه دا و چې مونږ تابع کړو د هغه سره الجبال غرنا يسبحنا چې تسبیح به ویلا د الله پاکي بیان ولا والطير او مارغانهم د حضرت داود علیه السلام دا معجزه وا چې کله به د زبور تلاوت کولو الله تعالی هغه ته ډېر لوی خوش اوازي ورکړي و او الله تبارک وتعالى د داود علیه السلام په شان د आवाज په دنیا کې حدیث مبارک کې رزقل چې دا نو ورکړي چې کله به د زبور تلاوت کولو نو غرونو او کانو ګټو تمام جماعات به جانو سيزونو چې هغه تاسو ته بیان ښکاري په حقیقت کې سنه سجان او شعور باندې کېشته دي نو هغه د داود علیه السلام سره تسبیحات وی چې کله به د زبور تلاوت کولو د الله تعالی ذکر وی کولو او چې مارغان مته دنو ایب مودري د مارغان او د الله ذکر وی شروع کړ داود علیه السلام د زبور د تلاوت د کولو په وخت کې وکنا فاعلین وكنا قادرين على فعل ذلك الله تعالی فرمایي په دې باندې قادر یو چې یو بیجان سیز نه الله تبارک وتعالى ذکر هغه جاری شي لکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مبارک الله سره کې هغه کیټیو او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک الله سره کې نبی علیہ السلام مخ کې د کافر بلا سره کې کیټیو او نبی علیہ السلام نه تاسو کو غالبا چې ابو جهل چې دا ما بدلا سره کې سدي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا په خپل وایي چې تا بلا سره کې سدي کانی شروع شو کیټي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وکانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه او چې پیغمبر علیہ السلام مخ کې نبی علیہ السلام د شهادت او د الله تعالی د وحدانیت گواهی ورکړي ده او کافر کانو ورزول چې نعوذ بالله د مرغټ ساحر چې په دې کېټو باندې هم د استاد سحر اثر ده چې الله تعالی سو بدبخت لري د چا په تقدیر کې نو هغه هر قسمه معجزات ویني نو هغه بدبخت وي الله جل جلاله ذات په دې باندې قادر او چې د حضرت داود علیه السلام سره کان گیټي او غرونه او مارغان دا ټول الله تعالی په خپل ذکر باندې گویا کړو دریم آیت مبارک کې الله تعالی فرمایي چې وعلمناه صنعة لبوس لكم او موږ تعلیم ورکړو داود علیه السلام ته مخودلی و صنعة لبوس لكم هنر د جوړولو د داسې لباس لتحسنكم من بأسكم چې تاسو بچ کی په وخت د جنگ کې د شر د دشمن نه داسې لباس به جوړولو داسې کمیس به جوړولو داود علیه السلام چې هغه په جنگ کې اچولې شو نو بیا په هغې باندې د تورې ګزاره او نور څه نقصان به چې کوم دی نو هغه د انسان جسم ته نه رسېدو چې هغه د اوسپنې کمیس به و چې مونږ تاسو ورته زغره وایو اردو کې ورته زر راوایي او نو داسې لباس به جوړولو حضرت داود علیه السلام او دا حدیث مبارک کې راځي چې د داود علیه السلام معجزه د قرآن پاک آیت مبارک هم دی وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ موږ د هغه دپاره اوسپنه نرمه کړې وه چې اوسپنه به د داود علیه السلام ګوته مبارکو ته راغله نو هغه به لکه د اوړو په شان دی لکه د موم په شان دی به هغه په ګوتو کې هغه تاوله راتاوله څنګه چې عام لواران اوسپنه ګرمه کړي د هغې نه پس تاوی راتاوی داود علیه السلام ته د دې ضرورت نو ده د هغوی معجزه وه لتحسنكم من بأسكم چې تاسو بچ کې من بأسكم په وخت د جنګ کې د شر د دشمن نه داسې لباس به جوړولو او دا د داود علیه السلام معجزه وه الله تعالی ورته دا هنر ورکړو فهل انتم شاکرون آیا تاسو شکر کوئ د الله جل جلاله او کنا نشکر الله سبحانه وتعالى الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته خپل نعمتونو باندې شکر کول توفیق نصیب کړي سبحان ربک